بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 72 دی او قانون نمبر 6 دی، شپږم نمبر قانون دی. د ثلاثي مجرد قوانین شروع دي او نن به مونږه د اسم فاعل قانون وایو، اسم فاعل والا قانون یا اسم فاعل قانون. د دې قانون خلاصه یا مطلب دا دی، د دې قانون خلاصه یا مطلب دواړه یو خبره ده. خلاصه یې دا ده چې اسم فاعل څه ته وایي. ګوره، یو فاعل وي فاعل او یو اسم فاعل وي اسم فاعل. فاعل هر هغه اسم ته وایي چې د فعل نه پس موجود وي او حالت رفعي کې وي. فاعل هر هغه اسم ته وایي چې د فعل نه پس موجود وي او حالت رفعي کې وي. که هغه حالت نسبي یا جري ته اړی نو هغه بیا فاعل نه پاتې کېږي. او یو اسم فاعل وي. اسم فاعل د فاعلون په وزن باندې راځي نو هغه که حالت رفعي کې وي، که حالت نسبي کې وي، که حالت جري کې وي، هغه همیشه لپاره اسم فاعل وي. ٹھیک شو جی؟ ها، چې اسم فاعل به همیشه د ثلاثي مجرد د ټولو ابوابونه د فاعلون په وزن جوړیږي. څنګه فاعلون دی کنه همدغه شانتې به اسم فاعل هم جوړیږي، لکه ناصر، ضارب، سامع، حاسب، فاتح، قاتل، قاتل، ظالم، خالق، مالک، رازق. دا ټول چې دی کنه د فاعل په وزن دي. فاعل خالق، فاعل رازق، فاعل مالک. ٹھیک شو جی؟ نو لکه یضربون ضارب، یضربون ضارب. یضرب معنا را هغه یو سړی وخل کوي یا به وکي، او ضارب معنا را وخلو والا سړی، وخون کې سړی. ینصرو معنا را هغه یو سړی مدد کوي یا به وکي. ناصر معنا دا مدد کوونکی، چې څوک مدد کوي هغه مدد کولو والا یا مدد کوونکی. او یظلم معنا را هغه یو سړی ظلم کوي. ظالم معنا را ظلم کوونکی، چې څوک ظلم کوي هغه ته ظالم مونږ وایو. او یسمع معنا را هغه یو سړی اوري. او سامع معنا را اوریدلو والا سړی، چې کوم سړی اوري هغه ته سامع وایي. نو ګورئ، دا به مونږه د یضربونه به مونږه د ثلاثي مجرد ابوابو اسم فاعل څنګه جوړو. نو ګورئ، په دې یضربو کې چې دی که نه دا ضاد پکې فا کلمه ده. دا څه شی ده؟ فا کلمه ده. او دا را چې ده که نه دا را پکې عین کلمه ده. او دا با چې ده که نه دا با پکې لام کلمه ده. ضاد پکې فا کلمه ده. ضاد فا کلمه ده، را عین کلمه ده، او با چې ده دا لام کلمه ده. او دا شروع کې چې کوم یا ده که نه نو دې ته علامت مضارع وایي. څه ورته وایي؟ علامت مضارع. اوس موږ د ثلاثي مجرد نه فاعل جوړو. نو ګورئ، د ثلاثي مجرد نه چې کله فاعل جوړی نو فا کلمه چې ده که نه فا کلمه موږ سره ضاد دی، نو موږ به دا ضاد هم په ضاد باندې ولیکو. ٹھیک شوه؟ موږ به دا ضاد ولیکلو او په ده باندې به موږ فتحه واچو. بیا به د فا کلمې نه پس موږ الف ولګو، لکه څنګه فاعل دی که نه. ګورئ، فاعلون دلته د فا کلمې نه پس دا فا کلمه ده، د فا کلمې نه پس دلته الف دی، بیا پسې عین دی او بیا پسې لام کلمه ده. عین کلمه او بیا لام کلمه ده. نو دقه شانتې مونږه د ضاد د فا کلمې نه پس دلته کې یضربو که مونږ سره د ضاد فا کلمه ده. د فا کلمې نه پس په فاعلون کې الف دی، نو مونږ دلته کې ورسره الف ولګو. بیا ګوره، عین باندې کسره ده که نه، نو مونږ به دلته کې دا مونږ سره په یضربو کې عین کلمه چې ده دا را ده، په دې به مونږ کسره ولګو. او اخري حرف چې دی دا مونږ سره با ده، نو دا فاعلون دی اصل کې، فاعلون. نو مونږ به اوس دلته کې په دې با مضموم د یضربو کې دې باندې به مونږ تنوین واچو. نو ضارب معنا ده وخلو والا سړی. اوس دقه شان ینصرو دی، ینصرو کې دا یا خو چې دی دا علامت مضارع ده. دا نون پکې فا کلمه ده، دا صاد پکې عین کلمه ده، او دا را پکې لام کلمه ده. نو مونږ ته فاعل جوړو. نو د فا کلمې دا فا کلمه مونږ سره صاد دی، نو دا صاد مو لیکو، فتحه به پې واچې. دا نون دی، نون دی، نو مونږ پې فتحه واچوله، ځکه هلته په فا باندې فاعل کې چې دی که نه په فا باندې فتحه ده. بیا په فاعل کې د فا کلمې نه پس الف دی، نو مونږ به دلته دې سره الف ولګو. او بیا عین کلمه مکسور ده، زیر والا ده، نو مونږ به دلته کې دا صاد زیر والا ولګو. ٹھیک شوه؟ او دا عین کلمه چې ده دا مونږ سره را ده، نو دې باندې به مونږ تنوین واچو.
نو ناصر معنی د مدد کولو والا. نو دا خو موږ سره د ثلاثي مجردونه شو. د ثلاثي مجردونه به همیشه اسم فاعل د فاعل په وزن راځي. څنګه چې فاعل دی که نه همدقه شانتې به اسم فاعل هم وي، لکه د ضارب ناصر فاعل ناصر، ضارب فاعل ضارب، فاعل ناصر. ٹھیک شو، وزن یو شان برابر دی. فاعل ظالم ظالم، ٹھیک شو، فاعل سامع. صحیح شو جی. نو دلته کې وګورئ په فاعل کې نه دی، فاعل کې په فا باندې زبر وي، نو دلته کې هم په اوله حرف باندې زبر وي. بیا په دویم ځای کې به الف وي، نو دلته کې هم په سامع کې په دویم ځای کې الف دی. په دریم ځای کې به کسره وي، نو دلته کې په میم باندې هم کسره ده، او اخري حرف باندې به تنوین وي، نو عین باندې هم تنوین دی. وګوره فاعل فاعل دا هم څنګه فاعلون دی، اصل کې دا فاعلون دی، فاعلون. نو دلته په فا باندې اول حرف باندې فتحه ده، نو دلته کې مونږ په اول حرف فتحه ولګو. دویم ځای کې الف دی، نو مونږ دلته دویم ځای کې الف ولګو. او دریم ځای کې عین کلمه ده، د مکسور د زیر دی پې، نو مونږ به هم د دریم ځای باندې زیر والا حرف ولګو. او څلورم ځای باندې لام دی، لام کلمه ده، دلته کې هم لام کلمه، دلته لام کلمه منون د تنوین دی پې، نو دلته به مونږ لام کلمه باندې تنوین ولګو. ٹھیک شو جی. اوس دا خو د ثلاثي مجرد نه اسم فاعل جوړ شو. اوس به مونږ د ثلاثي مزید فی، د ثلاثي مزید فی د ابوابونه، د رباعي مجرد او رباعي مزید فی ابوابونه به اسم فاعل همیشه د مضارع معلوم په وزن جوړیږي، د مضارع معلوم په وزن راځي. خو د علامت مضارع په ځای به میم مضموم ولګي، یعنی ضمي والا میم به ولګي، پیش والا میم به ولګي. او دا لکه اوس ګورئ یجتنبو دی مونږ سره که نه، یجتنبو یجتنبو دی، یجتنبو یجتنبو دی. نو مونږ ته اوس څه وایي، علامت مضارع په ځای باندې به میم مضموم ولګي. علامت مضارع دا یاد دا به ختم کړي، په دې باندې به ضمي والا میم ولګي، ضمي والا میم. ٹھیک شو. او د اخري حرف نه مخکي حرف لا اخري حرف باندې د دې نه مخکي حرف باندې به زیر ولګي، کسره به ورکړي، که کسره پې نه وي نو دې باندې مخکې نه کسره ده، بس دې بیا به نه چیړي. او اخري حرف باندې به تنوین ولګي، یعنی تنوین چې دی دا همیشه د اسم علامت دی. تنوین د اسم علامت وي، چې په کم اسم باندې په کم حرف لفظ باندې تنوین وي هغه به اسم وي همیشه دپاره. نو بیا به مونږ په دې اخري حرف باندې تنوین ولګو. دا تنوین د اسمیت علامت دی، یعنی د اسم علامت دی. نو مونږ سره د یجتنبون مجتنبون شو. یجتنبون معنی هغه یو سړی پرهیز کوي، او مجتنبون معنی پرهیز کوونکی سړی، پرهیز کوونکی سړی. نو دا خو ګورئ. او بیا زده کوئ د ثلاثي مزید فی او د رباعي مجرد او رباعي مزید فی ابوابونه به اسم فاعل همیشه د مضارع معلوم په وزن راځي، خو د علامت مضارع په ځای به میم مضموم ولګي. نو مونږ به د علامت مضارع یام ختمه کړو، په ځای میم مضموم ولګو. او د اخري حرف نه مخکي حرف له به کسره ورکړي. اخري حرف بعد د ده نه مخکي حرف دا نون دی، نون مونږ مکسور کو، کسره م ورکړه. او اخري حرف باندې به تنوین ولګي، تنوین هم پې ولګو. دا تنوین د اسمیت علامت دی، د اسم علامت دی. نو مونږ سره د یجتنبون مجتنبون شو. دا ما مثالونه لیکلي. یجتنبون مونږ سره مجتنبون شو، علامت مضارع به ختم کړي، میم مضموم به ولګي. او اخري حرف نه مخکې باندې به زیر ولګي، که زیر پې نه وي. دلته په یجتنبو کې په اخري حرف نه مخکې باندې مخکې نه زیر دی، او اخري حرف باندې به تنوین ولګي. نو مجتنبون شو. مجتنبون معنی را پرهیز کوونکی سړی، خدا د ثلاثي مجردونه راځي. یکرمو دی، یکرمو دا ثلاثي مجرد ابوابونه دی. نو مونږ به علامت مضارع په ځای باندې به میم مضموم ولګي، اخري حرف نه مخکې نه مکسور دی، نو بس نه به چیړي، اخري حرف باندې به تنوین ولګي. نو د یکرمونه مونږ سره مکرمون شو. مکرمون معنی را اکرام کوونکی سړی. یسلمو دی، اسلم یسلمو. یسلمو معنی را هغه یو سړی اسلام راوړي یا هغه یو سړی فرمان برداره کیږي. نو ته به د علامت مضارع ختم کړي، د دې په ځای به میم مضموم ولګي. اخري حرف نه مخکې باندې که زیر نه وي نو بیا به پې زیر ولګي، او که زیر وي په خپل حال به پرېږدي. نو دلته پې زیر مخکې نشته، مونږ یې نه چیړو. او اخري حرف باندې به تنوین ولګي، نو مونږ پې تنوین ولګو. نو د یسلمونه مونږ سره مسلمون شو. دغه شان ینتظرو دی. ینتظرو معنی هغه یو سړی انتظار کوي.
ٹھیک شو نو مونږ باید دلته کې د علامت مضارع به ختم کړي میم مضموم به پې ولګې او اخري حرف نه مخکې باندې که زیر نه وي نو زیر به ولګې دلته پې مخکې نه زیر دی مونږ یې نه چیړو اخري حرف باندې به تنوین ولګې نو د ینتظرون مونږ سره څه شو منتظرون منتظر معنا انتظار کوونکی سړی هلکه وایي زه ستا منتظر یم منتظر معنا انتظار کوونکی سړی او یعتدلو دی اعتدله یعتدلو یعنی هغه یو سړی اعتدال سره کار کوي نو مونږ ګورئ علامت مضارع په ځای باندې به میم مضموم ولګې یعنی میم به ولګې که نه دا میم به ولګې مضموم به کې علامت مضارع به ختمه کې اخري نه مخکې حرف که ساکن مکسور نه وي که نه زیر والا نه وي نو زیر والا به کې خو دلته نه مخکې نه زیر والا دی ٹھیک شو نه به چیړي او اخري حرف باندې به تنوین ولګې نو مونږ سره د یعتدلونه معتدل شو معتدل معنا ده یعنی میانه روي والا درمیانه یعنی خوی والا ٹھیک شو نو معتدلون شو مونږ سره نو دا د ثلاثي مزید فی د رباعي مجرد او رباعي مزید فی نه به د مسلمون په وزن باندې د مفعلون په وزن باندې صيغه اسم فاعل جوړیږي او د ثلاثي مجرد نه به د فاعلون په وزن باندې جوړیږي نو دا زمونږ د نن ورځې قانونو د دې قانون خلاصه مطلب سره چې د ثلاثي مجرد نه به اسم فاعل همیشه د فاعلون په وزن باندې جوړیږي او ثلاثي مزید فی رباعي مجرد او رباعي مزید فی نه به همیشه اسم فاعل د مفعلون په وزن جوړیږي د مفعلون د فعل مضارع په وزن به راځي یعنی د علامت مضارع به ختم کې اخري حرف نه مخکې به مکسور کې او اخري حرف باندې به تنوین ولګي بس دغه موږ سره اسم فاعل شو نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام